اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واللاتی هغا وعده کړي زنانا یاتینا چراتلو کې الفاحشه زنا لرا مراد د فاحشین زنا د من نسائکم د بیبیانو استاسونه چې مړوخي دي اصلي دي فاستشهدوا پس گواهانو نسی خطاب د قاضیانو ته قاضیانو گواهان قائم کوي علیهن پر زنانو باندې اربعه سلور منکم استاسونه چې احرار بوي فإن شهدوا پس کچری گواهی وکړه دي سلورو کسانو علیهن پر زنانو باندې کما ينبغي لك څنګه چې مناسب ده فامسكوهن پس بندي او ساتي دي بیبيانو لرين فحبسوهن في السجن پس بندي او ساتي دي بیبيانو لرا په جیل کې جیل ته واچویا فی البیوت من په کور کې یعنی جیل کې حتی ترغ وخت پورې يتوفاهن چې وفات کی دي بیبيانو لرا الموت مرګ یعنی مړي شي په جیل کې او یجعل الله یا اگرز الله تبارک وتعالى لهن دي بیبيانو لرا سبیلا من لارا طریقا الى الخروج لارا دا خروج دا حکم منسوخ ده ابتدائی حکم داو چې کورونو کې به یا جیلونو کې به بند ساتل کېدل بیا دا منسوخ شو کمړو خوي راتلو کې په فاحشه باندې چې خاوند شته نو رجم دی بیا الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما په دې منسوخ ده په حق د منوخي کې بیا رجم کېږي به سنگساریږي به او کواده کړي نوي زنایو کانو الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده سل دوری دی هغه د پاره نو اوس کور کې ساتل نشته د آیت منسوخ ده حکم باقی پاتې نه دی الفاظ لولا ثواب درته ملاويږي او که قاضي شو ګوره په دې فیصله مکوا ولذان هغه دو نرینا یا ولذان هغه دو زنانا یا ولذان هغه دو ناواده کړي یا ابتدائی حکمو که ناواده کړي سره ولګي بیا دا منسوخ دی په الزانیه او الزانی سره چې سل دوری دی یا چې دې سره ولګي صحیح لګي ولذان هغه دو نرینا یاتیانیا چې راتلو کې الفاحشه زنا لرا منکم استاسونا یعنی نر پنر باندې فآذوهما پس ضرر رسوي دي لرا په پیغورونو باندې په کنزلو باندې چې شرمېږي نه دا کار د کولو دی اوس دې د پر شرعن حد نشته سیاستن په زمانه د خلفای راشدینو کې به د لوتیانو باندې دیوال غورځول کېدو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د سوزولو فتوا هم نافذ کړي و چې وای سوزوي څوک به د قمر نه غورځولو دا ټول حد نه دی دا سیاست دی بادشاہ وخت به ګوري چې په سبا نه سميږي د لوتیان را دی ولي ودي سوزي دیوال لپاره په غورځي طالبانو به هم دغه څه کولو نو بادشاہ دې سوچو کی چې څنګه من کیږي د لوتیان هغه معاملې دي وکړي ورسره ولذان هغه دو نرینا یاتیانها چې راتلو کې دی فاحشه لرا منکم استاسونا فازوهما پس ضرر رسوي دی لرا په پیغورونو باندې چې شرمېږي نه دا کار د کولو دی فإن تابا پس کچری توبه وستا واصلحا وصالح کړل یعنی العمل فيما بعد عملونه بلا رست د دینه صالح کړل فعارضوا پس اعراض کوي مختنه واړویا عنهما د دې دوړونه بار بار ورته پیغورونه مور کویا بستر پس ستر باندې یعنی اعراض کوي پرده په واچویا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان د توابا زیات رجوع کون کې په قبول توبه سره رحیم رحم کون کې ده اوس دو قسمه توبه بیانېږي چې یو قسم مقبول ده دویم قسم نامقبول ده مقبول نه ده انما التوبه یقینا توبه مقبوله على الله من الله د جانب د الله نه التي يقبلها غچ قبليږي للذين د پردا کسانو دا يعملون چې دي عملونه کوي سوء غوډه لره یعنی ګناهونه کوي بجهالت پنا په سره په جهالت سره یا جهالت سره متقدمین اسلاف دا معنا کوي بجهالت معنا په ضد باندې یو کار کوي جهالت نه مراد په ضد باندې یا کار کوي یا د ډیر د غوسینا نه توبه د پاره سو شرطونه شو یو شرط دا چې استغفار د ګنا نه بعد
او بلدا چې په جهالت باندې شوی وي زد او عناد کې راغلی وي عقل کار پرې خودی وي کار تنه وشي یا په ناپوهۍ سره ثم بیا یتوبون دی توبو باسی من قریب مانا من زمان قریب په زمانه نزدې کې ابن زید وی چې قبل الموت مخکې د مرګ نه ځکه چې حدیث کې راځي ان الله تعالی يقبل توبه العبد یقینا الله تبارک وتعالى قبلی توبه د بنده ما لم یغرغر تر سوچ دا سات دی چرغلق ته نه ورسولې نو الله تبارک وتعالى د توبه قبلیا ابن عباس وی قبل المرض لا مرض د مرګ نه دی راغلی د توبه واسي په مرض د مرګ باندې مبتلا نه دی او د توبه وستا دویم قول د ابن عباس دا دی چې اسرائیل علیه السلام نه دی لري د بیا توبه وستا ثم بیا یتوبون د توبه واسي من قریب من زمان قریب په زمانه قریبه کې فاولئک پس دا کسان چې یتوب الله رجوع د رحمت کې الله تبارک وتعالى علیهم په دی باندې یعنی يقبل توبتهم قبولی توبه د دی وکان الله دی الله تبارک وتعالى علیما پوی دی حکیما خاوند حکمت دی وليست التوبة ندى توبة مقبولة ومنزورة للذين دبار دعوا كسانو يعملون چكي السيئات بدئو لرا گناهون لرا بدوام و استمرار باندي حتى ترى وقت پوری اذا حضر کلچ حاضر شي احدهم یوکس د لرا الموت مرگ زان کدن پټیم کې د توبه واسي استونی ته روح ورسیږي نو دغه ټیم کې توبه نه قبليږي او په کفر باندې مرشي نو دهم توبه نه قبليږي قال بعد وي حتى ترغ وقت پوری اذا حضر کله چې حاضر شي احدهم یو کس د دین الموت مرګ قال بیا وي د اني یقینا زچم تبت توبه باسم الان وس نو توبه باسم نو ولا يقبل منه نقبليږي د دې توبه وللذین ندغ کسانو توبه قبلیږي يموتون چې دمړه شوي وهم کفار حال دا چې دی کافران اولئک دغه کافران چې دی الله وي اتنا تیار کړی دی موږ لهم دي پر عذاب الیما دردناک یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والاو لا يحل ندی حلال لكم تاسو لرا ان ترثوا النساء دا چې میراث کې واخلې تاسو النساء بیبیانو لرا د دې دوه معناګانې دي یو معنی دا کله بچي د خاوند مال بیبي ته پاشت شو کله بچي د خاوند مال بیبي ته پات شو نو دی به جبرن تنه واغسترو بیبي ته ویل چې ما سره نکاح وکا زد لیور يم هغه به نکاح نه کولا دی به جبرن مجبور کړه مال به تنه واغسترو نو لا يحل لكم ندي حلال تاستا ان ترثوا نکاح النساء دا چې میراث کې واخلې نکاح د بیبیانو کرهن جبرن خاوند مرشو اله ورانو دا خپل ورندارا جبرن نکاح ته م جوړوي دا د دې بیبي خو خدا او د دې د مور پلار خو خدا چې چاله ورکي یا دلته بچو ته پاتې کیږي یا دا زیب د پلار کرا کدا پله ورانو کې پچا ګوتک دی د خپل مرزي دا نو لا يحل لكم ندی تاسو ته حلالا ان ترثوا دا چې میراث کې واخلې نکاح النساء نکاح د بیبیان لره کرهن جبرن دا یو تعویل شو دیم تعویل دا دی لا يحلون دی حلال لكم تاسو ته ای وارثانو ان ترثوا النساء ان ترثوا اموال النساء دا چې تاسو میراث کې واخلې مالونو د بیبیانو لره کرهن معنی جبرن په جبر سره دا عام اوس هم رواجونه شته د خلقو کې نو دا منع راغلی د دینه نو رب کریم فرمای ولا تعدلوهن او تاسو ممنی کوي دی بیبیان لرا ولا تعدلوهن من لا تمنعوهن عن التزويج ممنی کوي تاسو دی بیبیان لرا د نکاح نه له ورانو ای وارثانو کغه دغه ورندار تاسو بل ځای کې نکاح کول غواړي نو تاسو ممنه کوي په دې غرض باندې لتذهبوا الى تاخذوا دې د پاره چې واخلې تاسو به بعض ما بعض هغه مهارت تم چل جوړ کړي دي اتیتموهن چې ورکړي وي تاسو هغه لرا یعنی تاسو
وریانو ورته ورکړي الا مگر ان یاتینا الا وقت ان یاتینا مگر په هغه صورت کې چې راتلو کې دا بیبي بفاحشه زنا لرا یا بعضی وی بغض او بد اخلاق او مبینه ښکارا امام مالک سی وی خزه بد اخلاق ده بیا تنه مہر اغستې شي خو ثلاثه ائمه وی په طریقې د خلع سره اغستې شي وعاشروهن گزاره کوي دي سره کله جون تیروي دي سره بالمعروف په خطریکا فإن کرهتموهن پس کچره بدګنې تاسو دی لرای صحبت د دي نو بیا هم فصبروا صبر کویا فعسى خایږي قریب ده ان تکرهو دا چې بدګنې تاسو شین یو شی لرا ويجعل الله غرزي الله تبارك وتعالى فيه پدې کې خیرا خیرا کثیرا ډیره کې دې شي دا غین خپل اولاد تعالی درکې وان اردتم کچره اراده واستاسو استبدال زوجین د بدلولو د یو بیبي جدید سره مکان زوجین یعنی پاسه د بلې بیبي چې قدیم ده واتیتم حال دا چې ورکړی وي تاسو احداهن یو د دې لرا قنطارا من مال کثیر مہرن په مہر کې فلا تاخذوا پس ما اخلی تاسو ای خوندانو منه د دې بیبینا من القنطار د مال کثیر د دې مہر نه شیئا سشیلرا ظلمن په ظلم سره غصبا تنه ما اخلدا اتاخذونه یا اخلی تاسو ای خوندانو د دې بیبیانو نه دا مہر بهتانن په دروغ باندې په حرام باندې و اثم مبینا په گناہ کار باندې دا تینا اخلیا وکيف تاخذونه څنګه به تاسو اخلیا مہرونه د دې زنانو نه بیبیانو نه اوس ورته دا یو کمبل حال ورته بیانیا نو هغه حال مو یاد کړئ چې تاسو جمع شوي په نیت د جما نو اوس تینا مہر اخلی دا غي په غلطوب دي ختم کوم جرګي چوي هغه دی ورته ختم کړه باغی باندې د کونډې نوم کې خودلې شو اوس تینا مہر اخلي وکيف تاخذونه سرنګ اخلي تاسو دی بیبیانونه د مہرونه وقد او خامخه په تاکید سره افضل من اصاب رسیدلې دی وصل په وسوین بعضکم الى بعض استاسونه بعض نور لرا په جما باندې واخذنا اغسطي وا دی بیبیانو منکم ستاسونا میثاقا منا عهدا وادا غلیظا منا وثیقا مضبوطا عقد د نکاح په ټیم کې د مہر وادا یا الہ العالمین وادا غستی و په جون چې جون به ور سره تیرې ډېر خولي طریقې سره دی بیبیانو سره یا به خوشی کوي په خولي طریقې سره نو څنګه تاسو دینه مہرونه اخلي ولا تنكحوا ما په نکاح کوي تاسو ما هغه بیبیانې نکاح چې په نکاح کې غستلی وي اباو کوم پلارانو تاسو دا رد د جاهلیت په زمانه کې به دا رواجو چې پلار به مړ شو نو د پلار بیبي به د زوی کوله زوی به ورسره نکاح کوله نو ولا تنکحو نکاح متړی تاسو ما هغه بیبیانو سره نکاح چې په نکاح کړي وي اباو کوم پلارانو تاسو من النساء د بیبیانو نه الا مگر ما قد سلفا ما مضى في الجاهليه غچ تیر شو په جاهلیت کې فهو معفو عنه غبس عفو ده هغه د کفر وخت اوس مکوي دا کارونه انه یقینا د نکاح د پلار بیبیانو سره کان دا فاحشه زنا ده معصیت ده ومقتا غضب د الله تبارک وتعالى ده وساء او ډیر بد سبیلا لار ده یعنی د جهت د لارینه عرف کې هم ډیر بدکار ده